ابو طلحه رضی الله عنه هغه انصاری صحابیو هغه یو ضرور ولی یو خبر ارته کومه هغه فرمایي وی چې زما په حصہ کې ابو عبیده ابن جراح امین الامه نبی علیہ السلام څه فرمایي وی چې د هر یو امت یو امین الله اکبر وی چې زما د امت امین ابو عبیده ابن جراح دی ذکر تسویل کې لقب یې څه دی امین الامه امانتګر انسان نبی علیہ السلام فرمائی زما د امت امین څوک دی ابو عبیدہ ابن جراح ابو طلحه انصاری فرمائی وی چې زما په رورولۍ کې دی مال راک د ډیر غریب صحابیو کور مولا ورک مال مولا ورک مال مویشي ګډي بيزه مولا ورکړي جیدادونه مولا ورکړه هر څه مولا ورکړه او زما استا د پلار او د مور شریک رور جیداد په وجه باندې ما او تا قتل ته تیاریو زما استاد پلار د مور شریک خور په وراثت کې ما او تا محروم کړي دا غیله وراثت نور کو دا زما استاد ور ولیدا او دا د صحابه او د مکه مکرمه د مهاجرین او د انصارو دا او بیا دغه ابو طلحه یو خبر ارته کومه چې د بایچاریم یو مثال ارته ملاو شي په کتب د احادیث کې د مبارک ډیره یو خسته خبره راغلی ده حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په مسجد نبوی شریف کې تشریف فرما دی صحابو ته انسان حیران شي چې دا مخ په ځمکه باندې دا څنګه خلک تیر دي خو موږ د هغوی اتباع نه ده کړې او په هغې کې ډېر کمزوري یو نبی علیہ السلام ناست دی په مسجد نبوي کې یو صاحب راغی او علما صحابه کرام فرمایي چې د لوږې د لاسه را پرېواته سخت تکلیف کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ہو گئے دا صحابه بایچاری وا دا غوی اخوت سخت ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یولس بی بیان وی امام بخاری حدیث مطابق ټول بی بیانو کرا حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس ولېګا چیرې یو صاحب راغلی وګړي کپکور کی سی هر یو کورنا یولس واړو کورونا نبی علیہ السلام له جواب راغی پکور کی صرف وبدي د خوراک څه شي نشتا صرف او صرف وبا که هغه غواړي یا رسول الله چې مسجد ته درو لګما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا د یولس کورونا یولس بیبیانونه د خوراک جواب رانغی ناشته پناستو صحابو کې دغه انصاری صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دغه رور باندې به خوراک څوک وکا په دغه ملما باندې بنن خوراک څوک وکا ابو طلحه انصاری فرمای یا رسول الله دیت اخوتی موتا یوم صادر واخلو چت شو بلم صادر واخلو چت شو دا اخوت ته دا د معاشري ضرورت ته والله بغیر د دینه معاشره نه جوړږي دغه سي ذلیل او حرب یو موتا ابو طلحه انصاری فرمای یا رسول الله زبی بوزم لاس نیونی و کور ته بوته کې ناو ام سلیم د کور والا رضی الله عنها کور والا ته فرمای خوراک شته ورته چې او دومره خوراک شته چې صرف ما اوستا بچی خوړای شي بس نته او نزه صرف بچی دا ما شومان دی هغه خو په دې باندې نه پويږي چې رزل وګه تیر کړم یا د چا خیال اوساتم هغه خو په هر صورت کې سیز غواړي ورته چې خدا سکارو غزمنګ یو ورور راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملمدی دا سکارو کړه ماشومان او د کړه څه طریقه باندې دا سي او د کړه او داغه نه پس درستخان او لګوا د ماشومان روټي چې زما استاد بچو روټي دا هغه په درستخان باندې کېګدا او په هغه زمانہ کې طریقه دا وا د عربو چې ملمسره بخام اخه کس کې ناستا دام طریقه وا کور والا ورته چې دا خو د یو انسان خوراک دی دا خو به تم ور سره کېنی ورته چې خیر دی چې کله درستخان باندې زور سره کېنما ابو طلحه انصاری ورته فرمایي تدا چراغ سبانه باندې بند کړه چې تیار شي زبا اسی پیخې کوم د خوراک اسی بلا سوام وام د خوراک دی بدا وای چې ګوند خوراک کا خو زبا خوراک نه کوم په درستخان ور سره کېناسته کور والی اوچته شو چراغ یې بند ک د مبارک ور سره اسی پیخې کولې
هغه خوراک والا आवाज او کله یو طرف تلاس وا کله بل طرف تلاس وا ملما خوب سیراب شو ملما خوب خوراک وک هغه دا ګمانو چې دم خوراک وک د بچو خوراک خپل ځان خوراک چې کله د سحر اود شو دی او ابو طلحه انصاری دواړه لاړه مسجد نبوي شریف لا سحر منځو شو چې څنګه پیغمبر علی السلام سلام وګرځاوه ابو طلحه انصاری ولیدا نبی علیہ السلام ورته خندل په حدیث کې مسکراہٹ راځي ورته وی خندل او ورته فرمایي چې ابو طلحه انصاری ما تا خندل تا ته پته ده چې ولی مارته خندل ورته فرمایي نه یا رسول الله ورته فرمایي والله بیګا دستا عمل د وجنه رب تا ته په عرش باندې خندلی چې بیګا تا کوم عمل کړی دی کوم اخوت او بېچاری را کړی دا تا ته رب په عرش باندې خندلی دي ځکه ما مرته خندل نبی علیہ السلام دا څومره لوی خبره دا تا ته اندازه لګي د اخوت او د بېچاره او بیا یې ورته فرمایي چې بل مبارک بادي دا چې ستا او د ستا د کور په بابت کې آیات نازل شو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه سورۃ ممتحنه کې الله آیات نازل کا ورته فرمایي یا رسول الله دا څنګه صحابه دي څومره خسته صحابه دي الله ورته فرمایي خپل ځان یې پرې خوده خزه یې پرې خوده بچی یې پرې خوده او بل مسلمان له ترجیح ورکړه دا څومره خسته صحابه دي ستا یا رسول الله په دوی کې دا اخوت په دوی کې دا بېچاره په دوی کې دا محبت په دوی کې دا الفت په دوی کې دا ایثار قربانی دا څومره خسته ده یا رسول الله نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې رب لا یزال تاسو صفت وک په قران کې چې خپل ځان یې پرې خوده بل مسلمان له څور کړه ترجیح ورکړه نو دا ټول مسلمانان زمونږ سدي دا زمونږ رونه دي